نن څلوېښتمه ورځ ده په ټوله صوبه کې زموږ د سپرایپ موږ عدالتونو ته نه پیش کیو خلکو ته ډېر لوی تکلیف دی او دې وجه دا ده چې صوبایي حکومت زموږ چې کومه ضابطه دیواني ده سیول پروسیجر کوډ په هغې کې دومره ظالمانه ترامیم کړي دي چې هغه بالکل زمیني حقایقو سره متصادم دي زه صرف یو خبره وکړم چې لومبۍ خبره پکې دا وه چې دلته کې یو سړی دعوه دایر کوي چې څومره مدعا علیهم فریق دی د هغې دپاره به دې کاپیانې فوټوسټیټ کاپیانې هم جمع کوي او پوسټل ایډرس باندې به هغه لیږي اے ډي کارډ په ذریعې سره چې په یو باندې 100 روپۍ د یو کس په یې خرچه راځي نو کم از کم چې یو سړی دعوه کوي نو هغه به دعوې سره د هغه 20,000 روپۍ کم نه کم خرچه دا راځي نو موږ وایو چې دا بالکل د غریب عوام باندې کرونا موالي دي مهنګایي هم وایي هر طرف ته یو بحران دی یو کرایسس دی او تاسو ټول پوهیږئ چې دوایانو قیمتونه او زه په خبره نه کوم ټماټر او سبزي او چې څومره چینی او اوړه بنیادي ضرورت چې کوم دي هغه دوایان چې کوم د روزمره استعمال دي چې د هر چا ورته ضرورت کېږي بې تحاشا اضافه پکې وشوه نو لهذا دا قوم مونږ وایو او زموږ د 400 عوامو نور دا بوج نشي برداشت کولی دویم ظالمانه کار دا دی چې د اپیل حق یې اخیستی یو سړي کیس خارج شو یا ډیګري شو نو چې هغه اپیل باندې ځي نو مخکې به سیشن ته راغی نو دلته به یو سټپ بل میلاو شو اوس دوی وایي چې نه فوري به دې هایي کورټ ته ځي نو د هایي کورټ د وکیل فیس او د هغې فایل او د هغې خرچه دا غریب عوام زموږ دا نشي برداشت کولی شهادت دپاره چې کومه طریقه خولې ده چې په کې به ریټایر جج او ریټایر دغه به او بیروکریټس به پکې او بیا به شي چې سړی به ګاډي راولي هغه به د عدالت عملي والا سړی ځان سره کښېني وکیلان به هم کښېني او دغه ټیکنیکل خلک به هم کښېني هغې دپاره به خپل فیسونه هم جمع کوي او بیا که په اجره کې چېرته د مدعینو د مدعي په اجره کې او د مدعالیانو د هغه په اجره کې او په دفاترو کې پټوارخانه کې نو زه دا وایم چې دلته نه هغه پټوارخانې د دې قابل دي چې سړی پکې ایویډنس ریکارډ کړي نه زموږ خلک یو بل برداشت کوو هغوی خو یو بل سره دښمني کوي او عمر له عمده دعویدارۍ زموږ چی نو د آخره کې د دښمنۍ طرف ته ځي نو دلته جج ناست دي پولیس والا ناست دي یو سکې ورځی دی وکیل هم سکې ور دی ګوام سکې ور دی مدعي او مدعالی فریقین دا هم سکې ور دی لهذا موږ وایو چې په یورپ کې خو دا ممکن ده خو په پاکستان کې دا ډېره ګرانه بیا په چارسده کې خو بالکل ناممکن ده دغسې ډېر څیزونه داسې دي چې هغه د غریبو لپاره ډېر لوی تکلیف دی نو لهذا په دې وجه باندې زموږ د پی کې بار کونسل دا تقریبا کال وشو مخکې په دې کې چې دی نو موږ احتجاج وکړو ګورنر اډیننس جاري کړو او موږ سره دا وعده وشوه چې کله سیشن شروع کېږي د صوبایي اسمبلی چونکې دا ایکټ دی نو ایکټ چونکې هم ریورس کېږي به په پارلیمنټ باندې او عدالت هم پای کې داسې ریلیف نشي سټې نشي ورکولی سټې نه کېږي موږ په دې یېرېږو چې یو کال وشو چې کم لیمیټیشن ایکټ دی زموږ چې د اپیل لپاره خپل پیریډ دی د ریویژن لپاره خپل پیریډ دی نو موږ نه هغه ټیم چې دا خلک به بیا هم سفر شي نور دې وجه نه په دویم ځل باندې اډیننس جاري شو اوسه پورې په دې یو کال کې دي دومره ونه کړل چې د پارلیمنټ په اجلاس کې دا ټیبل کې او پای باندې خبرو کې د پارلیمنټ نه دغه خپل ټیبل دغه خپل ایکټ چې دی نو دا ریورس کړي او هغه ضابطه دیواني چې په مخکیني اصلي فارم کې وه او هغه واپس هغه فارم ته راشي چې زموږ غریب عوامو ته دا کم تکلیف ته دی سره چې دا تکلیف هم ختم شي او د لیمیټیشن کوم پیریډ زموږ نه دي چې هغه پیریډ هم موږ کوو دا به یو بیا بنډ راباس کړی شي دې وجې نه موږ د احتجاج نن 23مه ورځ ده موږ ته صوبایي بار کونسل د طرفه دا هدایات او کورټ بار د طرفه چې تاسو احتجاجي جلوسونه دا په ډسټرکټ هډ کوارټر کې تحصیلي هډ کوارټر کې په ټوله صوبه کې انشاءالله نه وي ورسره سبا دپاره زمونږ خیبر روډ باندې به د کې پي کې ټول وکیلان حضرات د بار کونسل او د کورټ بار په مشرۍ کې د وکیلانو یو جلوس وي او پای کې فیصله کېږي چې آیا موږ د پارلیمنټ هاوس ګیرو کوو موږ چې دی نو د سی ایم هاوس موږ د ګورنر هاوس چې مشرانو هلته څه فیصله وکړه انشاءالله موږ به پای کې برابرۍ سره ولاړ یو موږ د 400 د بار وکلا حضرات او ما سره زما د کابینې ملګري نمجیب خان د ټول ملګري ټول وکلا حضرات کلک په دې کې ولاړ دي هر قسمه قربانۍ ورکولو ته هم تیار دي موږ نه منو دا ظالمانه امنډمنټس او دا او که چېرې حکومت زموږ دا مطالبه ونه منله موږ به لیګل فایټ هم کوو ورسره موږ پولیټیکل فایټ هم کوو شاید چې موږ اپوزیشن سره هم په دې کې بیا یو ځای شو او موږ په هر ځای کې چې دی نو خپلې درنه تحریکونه شروع کړو
او موږ دا قوم ډیر کو د ګرانۍ خلاف مو د هغه وخت پورې چې کوم پورې حکومت رخصت کړی نه او فارغ کړی نه ان شاء الله پر زموږ بیا د احتجاج جاری وي او شاید موږ مشرانو سره مشوره کوو چې موږ سیول ناپروانه تر تلال شو موږ چې خان ستا بل خو چې زر روپیا راغی نو تا د بجلی پولیس بیل شي زو اوس په زرګونو کې قوم خو تنګ دی کوم وته لګوي چې اوسې زیاده بیلونه مور کوي دا یوټیلیټي بیل ما جمع کوي او اس قسم ریوینیو د حکومت ټول سیستم بودرو بالکل پیا به جام دي د پدې موخه د خپل الیکټډ ریپرزنټیټیو چې کوم د چا سړي دي ایم ان ایس دي پی ایچ دي ریتم گزارش کوم چې دای شو دا د ټولو کامن شو دا د عوامو شو دا لکه مهرباني کو پدې کې خپل رول ادا کړي یو ځل بیا د میډیا د ملګرو تاسو ټول ډېر شکر گزار الله تعالی تاسو ډېر خوشاله واباد